چې دا آدم دته به نبوت هم ملاویږي، د آدم ته به خلافت هم ملاویږي، و د آدم ته به ریاست هم ملاویږي، و د آدم ته به کتابت هم ملاویږي، و د آدم ته به مشري هم ملاویږي، و د آدم ته به دا ټیټل هم ملاویږي چې هغه اشرف المخلوقات ته. قرآن کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ تبارک و تعالی دیکھے انسانانو مؤمنانو تا مقصد د زندگی خی چی دنیا کی استا حیات استا جن او استا د زندگی مقصد څه دی. ان اللہ فرمائی ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پکار دی چې وګوري دا انسان و مؤمن خپل نفس تا ما قدمت لغد چې ما د سبا د پاره څه کړي دي. کومه چې ابدي زندگی دا اخروی زندگی دا د هغې د پاره انسان څه کړي دي. گویا چې دې آیات مبارکه کې اللہ تبارک و تعالی انسان ته وایي چې انسان څه شی دی او د انسان د ژوند مقصد په دا دنیا کې څه دپاره دی. الله وایي ما یو شی دپاره تاسو پیدا کړی یې په دا دنیا کې چې تاسو ما رب سره څنګه رابطه ده په دنیا کې. ځکه دې کې ما تاسو له دوه لارې ښودلې دي. یو داسې لار ده چې هغه جنت ته ده زما رب طرف ته ده، و یو داسې لار ده چې هغه جهنم طرف ته ده، مانه د شیطان لار ده. ځکه شیطان وعده کړې ونه الله سره چې الله تا خو زه ذلیل او رسوا کړم، تا خو زه وشرمولم، تا خو زه بې عزته کړم، لیکن زما د طرف نم آواز وره دا کم آدم چې تا پیدا کو تا ته په فخر دی او پرښتو ته دې ویلي دي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه تاسو کې یو خلیفه پیدا کوم او تا د انسانیت و د نبوت او د مشرع تاج دې آدم ته په سر که. خو یاد ساته الله سره جنگ دی جی. الله ته وایي تا خود ته تاج د نبوت په سر که، تاج د اشرف المخلوقات په سر که چې دا آدم دته به نبوت هم ملاویږي، د آدم ته به خلافت هم ملاویږي، و د آدم ته به ریاست هم ملاویږي، و د آدم ته به کتابت هم ملاویږي، و د آدم ته به مشري هم ملاویږي، و د آدم ته به دا ټیټل هم ملاویږي چې هغه اشرف المخلوقات ته. نو منځ کې ربا ما خو ټول عمر گویا 80,000 سال ماستا په عبادت کې تیر که، طرفت عین ماستا نافرمانی نه ده کړې، و تا تاج نبوت دې لا پیدا نه دی، دې دنیا کې زمانه هم نه ده تیره کړې، دې لا ستا نوم هم نه دی اغستی، و تا مخکې نه پرښتو ته ویلي دي انی جاعل فی الارض خلیفه، دته به خلافت والا تاج په سروم. الله ما ټول عمر ستا عبادت کړی دی، منځ کې پکې زه څه پاتې شوم؟ البته الټا زه دې ذلیله کړم و ما ته دې امر وکړه چې فسجد فسجد فسجد، دته سجده وکړه و زه ربه
تا ته ویم چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اور نه پیدا کړم، دا دې من سلالة من طین. قرآن کې الله فرمایي د بدبودارې خټې ما آدم پیدا کړ، و ته رب ما ته وې چې دې بدبودارې خټې والا ته سجده وکړه، او الله د ده په سر باندې تا مردود کړم، د ده په وجه تا زه شیطان کړم، د عزازیل نه رجیم مردود ذلیله تا دنیا ته ولېږلم. اب سنو، زما د طرف نه آواز وره، په مخ ته ځمکه کې دا آدم به تا سره په نافرمانۍ او په شر باندې اچوم. د ما محترم دا خبره یاد ساته، دې خبرې ته زما دې خبرې ته توجه کوه. شیطان وایي الله ته څه عجیبه د غیر قسم دی، د خدای ذات ته ولاړ دی داسې، و خدای ته وایي زموږ ستا اوس راغلی دا قسم دی. څه عجیبه ذات دی، ناری ذات دی، تکبر والا. الله دې تمام انسانیت د تکبر نه وساتي. ډیر بد لفظ دی، ډیر بد لفظ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای د کم انسان په زړه کې چې د اوری د دانې عمر تکبر می د جنت خوشبوئی په حرام ده. د ما محترم الله دې موږ وساتي تکبر. او هغه تکبر شیطان د اسمان نه زمکه ترا غزار ک روي غرزو، او داسې کې د ضلالت د مردودیت تاجم وته الله په سر کې چې زه ذلیله ګرځه. ذلت والا تاج شیطان ته په سر شو، و شرافت والا تاج آدم علیہ السلام ته په سر شو. اوس انسان ته الله دوه لارې ښودلې دي، یو شیطانی لار ده ما ووې، او یو لار رحمانی ده. اوس ما ووې مقصد د زندګۍ څه دی په دنیا کې؟ الله په موږ او تاسو باندې امتحان ګویه چې روستی دی. یا موږ په بچو کې ګورو که نه، په چا باندې اکثر سخت راشي یا څه دغه راشي، ګویا دا د ده د امتحان وجه ده. او هغه وایي چې دې کې په دا سخته کې ما ته خپلم ښکاره شو، او په دې سخته کې ما ته پردیم ښکاره شو. ګویا په ما باندې فقر او غریبۍ والا امتحان دی. ما ته دې کې پته لګېږي چې دې کې زما خپل څوک دی او پردی څوک دی. دغه رنګې الله وایي په دنیا کې ګورم چې زما د رب فرمان بردار څوک دی او زما د رب نافرمانه څوک دی.